لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم پارا درویشتم نمبر آیت دی. د دې رکو د مخکې رکو سر ربط او مناسبت دا دی چې په مخکې رکو کې محرمات ابدیه بیان شو چې تاسو د خپل میندو سره نکاحونه مه کوئ. په دې رکو کې الله رب العالمین نور محرمات بیانوي چې تاسو د دې محرمات سره هم نکاح مه کوئ، ځکه ستاسو د پاره د دوی سره نکاح کول دا به حرام شمار کیږي. محرمات څلور قسمه دي. یو محرمات نسبیه دي، دویم محرمات رضاعیه دي، دریم محرمات سحریه دي سواد سره خرګنه، او څلورم محرمات نکاح شده دي. اول محرمات نسبیه، دا اوه کسان دي. محرمات نسبیه د نسب په لحاظ سره چې په تاسو باندې حرام دي هغه اوه قسم دي. اول میندې، حرمت علیکم امهاتکم. دویم لوریانی نوسې کړ وسې ښکته، او امهاتکم کې مور نیا داسې بره. دریم اخواتکم خوریانی، کغا حقیقی دی یعنی عینی. دویم علاتی دی یعنی پلار شریکی، یا اخیافی دی مور شریکی. دا دریم قسم محرمات نسبیه کی. او سلورم قسم د دین بعد عماتکم، ستاسو تروریانی دی، د پلار خور، نکاغه بیا حقیقی وی که علاتی وی او که اعیانی وی اخیافی وی. علاتی اخیافی نه ترور چې کوم قسمونه درې هغه درې والا عماتکم. پنځم قسم خالاتکم، ستاسو هغه تروریان چې د مور طرف نه مو وي، یعنی د مور خور. نو بیا دې کې درې واړه قسمونه، یعنی هغه
که علاتی وي که اعیاني وي او که اخیافي وي دا درې واړه قسمونه تروریانې د مور طرف نه په تاسو باندې حرام دي. او دین بعد بیا بنات الاخ ضرور لوریانې اوریری. نو که ضرور استاسو اعیانی وی یا اخیافی وی یا علات. نو شپږم قسم استاسو اوریری او اوم قسم استاسو خورزی. نو بیا د خور مغه درې قسمونه دي علاتی اخیافی اعیانی. دا اوه قسمه شو ګوره. اول خپل میندې، دویم لوریانی، دریم خویندې او څلورم هغه تروریانې چې د پلار طرف نه وي، پنځم هغه تروریانې چې د مور طرف نه وي، شپږم اوریری او اوم نمبر دا خورزی. نو دا محرمات نسبیه دي. دینه بعد بیا الله پاک په دې آیات کې محرمات رضاعیه بیانوي. وامهاتکم اللاتی ارضعنکم دا هم اوه قسمونه دي. محرمات ابدیه چې څنګه محرمات نسبیه و ذکر شو، دغه شان محرمات رضاعیه یعنی یو ماشوم د یوې زنانه پیو خوړل، دغه ماشوم د پاره د زنانه مور شو، دغه ماشوم د پاره د زنانه خاون پلار شو، دغه ماشوم د پاره د زنانه بچی د ماشوم لور رونه خويند شول، دا شان ورپسې ځه. نو په دې ماشوم باندې څنګه چې محرمات نسبیه او قسمونه حرامو، دا شان محرمات رضاعیه هم په د باندې حرام دي. څنګه چې مخکې تیر شو دا هم اوه دي. څنګه چې داغي رشتہ داری و هغه شان دلتم رشتہ داری داغي. نبی علیہ السلام فرمای یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب. سچی نسب حرامي هغه شان رضا په لحاظ سره هم الله پاک حرامي. دا رضاعت په لحاظ سره نو د رضاعت د واجنم دا هم حرامي. دریم نمبر دی محرمات سحریه. دی امهاتکم اللاتی ارضعنکم کی یو مسله ذهن کې یاد وساتو. یو ماشوم دی د یوې زنانې یو قطره پی اوس کل چې هغه تعالونه ښکته شول، اوس په دې باندې د دې ماشوم د پاره رضاعت ثابت شو. یو ساس کې پیم چې د یوې زنانه د ماشوم تعالو ته لاړل، دا زنانه یې مور شو او د ماشوم بچی شو. اوس مدد رضاعت څومره ده؟ نو په دې کې د ائمه ثلاثه او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اختلاف دی. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې د ماشوم د پیو موده د 2.5 کاله ده. ماشوم چې د مور پی خوري یا د یوې زنانه پی خوري دغه مور ګرځي، نو د دې د پاره مدت د رضاعت 2.5 کاله دي. او ائمه ثلاثه امام شافعی رحمت الله علیه، امام مالک رحمت الله علیه، امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه او د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دوی وی چې مدت رضاعت دا 2 کاله ده. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دلیل نصیب هغه آیت سره چې الله پاک فرمایي وحمله وفصاله 30 شهرا. د ماشوم د پاره په ګیډه کې پاتې کېدل او د ماشوم د پاره د پیو موده دا 13 میاشتې یعنی 2.5 کاله دي. ائمه ثلاثه د پاره دلیل الله پاک فرمایي حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. سوره بقره کې تیر شوی دي. نو د ماشوم د پاره مدد رضاعت ائمه ثلاثه 2 کاله، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي 2.5 کاله. دا مسله اجتهادي ده، د دوه جانبینو پکې خپل دلایل شته. د دې په مقابل کې د غیر مقلدین او مسلک دادي اغوی وی چې مدد رضاعت د پاره هیڅ قسم حد نشته. که یو ماشوم که یو زنانه نه یو ارڅومره عمر وال انسان په اوخړل، نو دا زنانه د پاره به دا سړی یا ماشوم یا بوډا دا بزوی شمار کیږي د رضاعت په لحاظ سره. د رضاعت په لحاظ سره اگر که عمر ډیر وي. مثال به وایو یوې زنانه خپل خاوند ته پی ورکړ، نکاح یې ختم شو، د زوی شو. یوې زنانه خپل پلار ته پی ورکړ، نکاح یې ختم شو، دا زنانه د پاره د پلار زوی شو. بلکې پلار سره چې کوم نکاح ونشته، البته دومره د چې دا پلار زوی شو.
دومره ده که یو سړی بوډا دی او یوې ځوانې زنانه ورته خپل پی ورکړل دا بوډا به زوی شي نو د دوی په نسبت باندې مودې د رضاعت ته هیڅ قسم اعتبار نشته. یوې زنانه پی ماشوم له براه راست ورکړل په خولې کې یا یو لوښي کې واچول او بیا ماشوم ته ورکړ، په دواړو صورتونو په دې باندې رضاعت ثابتېږي. دریم نمبر قسم د محرمات الله جل شانه بیانوي د محرمات سحریه یعنی د سخرګنې. محرمات سحریه دا سلور قسم زنانه دي، یعنی سخرګنې کې سلور قسم زنانه په خاون باندې حراميږي. اول خواخي یعنی د ښځې مور دا حرام شو په خاون باندې. دویم پرکټه یعنی د دې زنانه د بل خاون نه لور ده او بیا یې نکاح کړه بل خاون سره، نو دغه لور مسر راله نو دا لور به د دې سړي د پاره حرام ګرځي که چېرې دې زنانه سره وکړو دا زنانې په نکاح واخیستله او نزدېکت وکړو. دې کې یو مسله ذهن کې یاد وساتو که یوه زنانه دا سره چې هغې سره لورم ده او دا یو سړي سره نکاح وکړي، خاوند نکاح وکړه د ماشومې چې کومه مور د هغې سره که نزدېکت یې کړی وي د نکاح نه بعد خو دا ماشومه پې حرامه شوه او که نزدېکت یې نه وي کړی صرف نکاح یې وتړله او د هغې نه بعد یې وی چې زه په دې زنانه ته به طلاق ورکړم نکاح به سره لور سره به وکړم، نو په دې صورت کې چې د نزدېکت نه وړاندې خالي نکاح یې تړلې ده د نزدېکت نه وړاندې د خاوند یې مور له وله طلاق ورکړ او لور سره ور نکاح کوي نو بیا نکاح کولی شي. نو د مور په مطلق نکاح سره لور نه حرامېږي او د لور په مطلقا نکاح سره مور حرامېږي. چې لور سره نکاح وتړلی شوه نو د مور سره نکاح نه کېږي، صرف په نکاح تړلو مور حرامه شوه، او که مور سره نکاح وتړلی شوه نو صرف په نکاح باندې لور نه حرامېږي تر کومې چې نزدېکت نه وي کړي. که نزدېکت نه وي کړی او مخکې طلاق ورکړو نو د لور سره نکاح کولی شي. دې کې به خبره ذهن کې یاد ساتو. او دریم قسم هغه زنانه محرمات سحریه انګوریانې چې خاون چې د یو سړي زوی دی او د هغه ښځه ده، نو د دې سره نکاح کول مطلقاً حرام دي. او څلورم قسم هغه زنانه چې د خپلې ښځې خور وي خینې، نو دا څلور قسمونه د محرمات سحریه په دې اولنی آیت کې الله پاک د دې رکو ذکر کوي. نور محرمات چې کوم هغه محرمات نکاح شوده دي یعنی د بل چا سره نکاح شوي هغه به ان شاء الله رستو بیا راشي. نو الله جل شانه فرمایي حرمت علیکم حرام کړی شوي دي په تاسو باندې امهاتکم ستاسو میندې. نو مور سره بره ټول اصول مراد دي. مور د مور نیا د نیا مور د نیا نیا داسې برزه دا ټول په کې داخل شو. وبناتکم حرام شوي دي په تاسو باندې ستاسو لوریانې، واخواتکم حرام شوي دي په تاسو باندې ستاسو خویندې، وعماتکم حرام شوي دي په تاسو باندې ستاسو تروریانې یعنی د پلار خور، وخالاتکم حرام شوي دي په تاسو باندې ستاسو هغه تروریانې چې د مور خور وي خاله، وبنات الاخ حرام شوي دي په تاسو باندې ورېرې، وبنات الاخت او حرام شوي دي په تاسو باندې خورزې، وامهاتکم اللاتي ارضعنکم او حرام شوي دي په تاسو باندې هغه میندې ارضعنکم چې هغې تاسو ته پیدا کړي دي، واخواتکم من الرضاعة او حرام کړي شوي دي په تاسو باندې هغه خویندې رضاعي، وامهات نسائکم
او حرام شوی دی په تاسو باندې امهات نسائکم میندې د خپل بیبیان یعنی خواخیانې وربائبکم اللاتی فی حجورکم او هغه پرکټې چې دي ستاسو فی حجورکم ستاسو په نگرانۍ کې من نسائکم اللاتی دخلتم بهن دا هغه زنانو نه چې تاسو په هغې باندې دخول کړی دی یعنی نکاح ورسره وتړله او د نکاح تړل نه بعد مو سره نزدېکت هم وکړو نو د دې لوریانې په تاسو باندې حرامې دي فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح علیکم پس که چېرې تاسو نزدېکت نه یې تاسو نزدېکت مو نه وي کړی بهن په دې زنانو باندې او لوریانو سره ول نکاح تړئ یعنی صرف نکاح مو د مور سره ولو تړلو بیا هغه ختموي په لور باندې نکاح تړئ فلا جناح علیکم پس نشته ګناه په تاسو باندې وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او حرام دي په تاسو باندې حلائل ابنائکم الذین خزی د خاوندان خزی د بچو ستاسو یعنی د زامنو ستاسو هغه من اصلابکم چې ستاسو د ملاګانو نوي یعنی ستاسو خپل څخه زامن وي او د هغې ښځې دي ستاسو ګوریانې دي دا هم په تاسو باندې حرامې دي من اسلامکم کې احتراز راغی د هغه بچو نه چې هغې په نوم باندې نیولي پرکټي یو سړی دی هغه یو هلک ځان له په زویوالي باندې ونیو نو که ماشوموالي کې ونیو او که غټوالي کې ونیو نو دی زوی نه ګرځي دا هلک که غټ شي او په کور کې د دې سړي لوریانې وي نو د دې نه پرده کول فرض او ضروري دي ځکه دا پردي هلک دی که د دې هلک متبنا د ښځه ده او ده وله طلاق ورکو نو چې دا کوم سړي په زیوالي باندې نیولی دي نو دا سړی ورسره نکاح کولی شي ځکه دا خو د ده زوی نه دی دا خو د بل چا زوی دی نو په خولې باندې زوی کول او د هغه نه پرده نه کول دا مطلقا حرام دي بعضې خلک داسې وي وایي دا زما رور دی او پرده تېنه نه کوي دا زما زوی دی او پرده تېنه نه کوي او دا زما پلار دی او پرده تېنه نه کوي دا مطلقا حرام ناروا کار دی چې څوک هم داسې کوي ځکه شریعت کې الله جل شانه فرمایي چې تاسو بچی هغه چا ته منسوب کړئ چې د چا وي او چې داسې وي چې هغې پلار جدا وي او سړی وي دا زما زوی دی نو ستا د څه نه زوی دی په یادو زوی دی په دنیا کې څومره خلک دي ټولو ته زامن وایه په خولې زوی کېږي څه نو الله پاک فرمایي چې هغه زنانات چې ستاسو د زامنو په نکاح کې دي ستاسو دا حقیقي زامنو نه په تاسو حرام دي وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو حرام دي په تاسو باندې دا چې تاسو جمع کوي بین الاختین په ما بین د دوه خویندو کې یعنی د دوه خویندو سره نکاح کول یعنی خینی په نکاح کې راوستل دا حرام دي الا ما قد سلب مگر هغه چې مخکې زمانه کې تیر شوي دي ان الله کان غفورا رحیما بشک الله پاک بخون کې مهربان ذات دی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین